زه یم ستاسو کوربه ماجد خان او د رابعه د هوایي نیوز د چینل له طرفه تاسو ته هرکلی وایم. نن موږ موجود یو د ملمجبې په غرونو کې او ښیو به تاسو ته د ملمجبې ښکلې ښکلې مناظر. راځئ زموږ سره اوسئ. ملمجبه یو سیاحتي او تفریحي مقام دی کوم چې په ضلع سوات خیبر پښتونخوا پاکستان کې واقع دی او قراقرم پهاړي سلسله کې یو پهاړي سیمه ده. ملمجبه د اسلام آباد نه 314 کیلومتر او سویل شریف نه 51 کیلومتر لرې ده. هلته راغلي مېلمنو هوایي نیوز ته سردار امیر دی. काफ़ी अच्छी हवा है लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट की मज़ीद ज़रूरत है क्योंकि रोड कंडीशन जैसे मैं आया हूँ इतना अच्छा नहीं है. इसको मज़ीद इम्प्रूव करके काफ़ी ज़्यादा यहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जा सकता है. और इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो होटल्स की जो है ना काफ़ी कमी है. मेरे ख्याल से यहाँ पे गैस और बिजली की सोर्स नहीं है. मेरी अपना ओपिनियन है यहाँ पे मज़ीद इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए. ملمجبه په پاکستان کې د واورې د لوبو لپاره واحد مرکز دی. د لچرلیټ او مکمه سیاحت قیامګاه هم موجود ده. د اسلام آباد نه راغلي سهیریش هوایي نیوز ته خپل اظهار خیال داسې وکړو. बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है. रास्ता तो बहुत हेक्टिक था लेकिन यहाँ पे आके सारी चीज़ें दूर हो गई और हम रियली इस्लामाबाद में सयाह कर आपको कैसा महसूस हुआ कि इस्लामाबाद अच्छा है या ये जगह? इस्लामाबाद ज़्यादा अच्छा है लेकिन ये जगह खूबसूरत है. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच. ملمجبه سکای ریسورټ د پاکستان ټوریزم ډیولپمنټ کارپوریشن ته موقعیت کې دی او د دې چړهایي لمبایي 800 میټره ده. کمیټي کې اوچت دی ګلوبل مرکز زموږ سره موجود دی. د دې نه موږ تپوس کوو چې د دې ملمجبې د ښایست او د دې د ښکلا په باره کې دی څه وایي، زموږ کلتور ته څه وایي، د څه ته دې ملمجبې په باره کې تاسو څه وایي؟ دا پیغام ورکړم چې ملمجبه یو ښه دی، ښکلی ځای دی، ونې دي، بوټي دي، هوا ده پکې او خلکو له پکار هو دي چې راشي او دلته ځان خوشحالي کړي، انجوایمنټ لپاره راشي او نور ډېره مزه واخلي. جی د حکومت نه څه کې شلتوی لرئ چې حکومت دلته دا روډ خراب دی، څه وایي حکومت ته، څه مطالبات لرئ؟ حکومت ته خو دا مطالبه ده چې یو دومره ښکلی ځای دی او خلک دې ته سویټزرلینډ وایي، سوات پاکستان سویټزرلینډ ورته وایي او حکومت ته پکار دي چې په دې لکه لږ نظر واچوي په دې روډونو باندې ډېر خراب حالات دي او حکومت نه به دا مطالبه کوو او نور ته بلاګانې دې کوله کوي. جی برهان ډېره ښکلې خبرې وکړئ چې د حکومت نه دلته کې هم نظر کتل پکار دی چې په دې کې نظر واچوي او د دې ځای دا ښکلا چې کومه ده په دې باندې که لږ هم د حکومت سره تعاون وشو نو دا یو ډېر ښکلې سیمه تېرېدی شي. ډېره مننه. په خپرونه کې تاسو ته بیا هرکلی وایم. نن موږ موجود یو د ملمجبې په غرونو کې او دا یو ډېره ښکلې سیمه ده. راځئ تپوسونه به کوو د خپلو نور ملګرو نه زموږ سره موجود دی. دلته کې یو بل ملګری چې دا ونه تپوس کوم ستاسو نوم؟ جی د کوم ځای سره تعلق لرئ؟ موږ د وړیګرام سوات سره تعلق لرو. جی څه وایئ د دې ښکلې ونو د دې ښکلې انوایرمنټ د هغې سره څومره ښکلې سیمه ده؟ دې سیمې ته په راتګ باندې تاسو سخت په خپل زړه څه تاثرات وایئ؟ جی دا ډېر ښکلی دی، ډېری نور سکول ته هم پکار دلته ټور نه راشي او دا ډېر ښکلی دی، ډېر زموږ زړونه خوشحاله شي موږ راشي. جی د دې ځای د روډ د والي صاحب څه وایي؟ دا روډ ډېر خراب دی، د حکومت نه څه ګیله شکوش دي چې دا روډ دې صحیح کړي او نور څه دلته کې د حکومت نه څه مطالبات لرئ؟ دا روډ چې دی کنه د دې روډ لږ خراب دی، دلته د هر ځای نه خلک راځي نو حکومت ته دا درخواست دی چې هغه دا روډ صحیح کړي. نور دا چې دی ډېر ښکلی دی، صرف دغه د روډ مسله ده، دا روډ دې صحیح کړي نو حکومت ته به ډېر دی. جی ډېره مننه. دا به باسل خان چې ډېره ښکلې خبرې وکړې د دې علاقې او د دې سیمې د والي سره. ملمجبه سکای ریسورټ د حکومت پاکستان او استرالیا حکومت مشترکه کوششونو نتیجه ده. په دې ریسورټ کې هر قسمه سهولت موجود دی. په کمې کې چې سکیټرینګ، چیرلیفټ، ټلیفون او د غوړو نرخونو مهم وګړه شامل دي. یو بیا تاسو ته بیا هرکلی وایم. زموږ سره موجود دی زموږ بل ملګری. جی ستاسو نوم؟ محمد زید خان. جی سلامونه به مو واخلئ. وعلیکم السلام. جی تاسو د سره د کوم ځای نه راغلي او د دې ځای په باره کې یو څه خیال دی؟ جی مونږ خو د سوات سنټر پبلک سکول طرف راغلي یو د وړیګرام نه، وړیګرام سوات. جبکې مونږ د ټور دپاره راغلی وو دلته ملمجبې ته زم ټور پلس راغلی هو پلس ټور نه رالو. دې کې زم دا میوزیم نه چې دی لکه مطلب دا لږ مونږ کولاو ماحول ته راشو نو زم دا ذهنونه لږ صفا شي او دلته څنګه تاسو ته پته ده ملمجبه یو ډېر زبردست ځای دی. دلته غټې غټې ونې دي او دا شنه شنه هر څه مونږ وینو
نو دې سره زړه هم خوشحاله شي او بل دا چې د سړي احساسات شي. د حکومت نه اوسېدلی شته که نشته؟ جی د حکومت نه اوس هم څه ګیله نشته ځکه د روډ چې دی نو د ملم جبې ته خراب دی بس صرف دغه ګیله ده. نور حکومت الحمدلله نور رئیس ګیله نشته. او د روډ په باره کې به دا یم چې دغه روډ د ملم جبې ډېر خراب دی او که دا د دې په باره کې څه اکشن واخیستی شو نو دا به ډېر کار وشي. ډېره مهرباني.